بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیرو قدرمنو لیدونکو. ناتو یو ځل بیا له افغان حکومت او د طالبانو له تحریک غوښتنه کړې ده چې زر تر زره اوربند وکړي. ناتو په داسې حالاتو کې دغه غوښتنه کوي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې درېدلي ترڅو یو د بل وړاندیزونه د خپلو مشرانو سره شریک کړي. هغه څه چې تر اوسه پورې معلوم دي، د افغانستان حکومت پر جمهوریت، پر اساسي قانون، د ښځو پر حقوقو او نورو ارزښتونو باندې ټینګار لري. خو د طالبانو تحریک وایي چې اسلامي دولت بې له نورو ضمایمو نه باید د افغانستان نوم وي او دغه راز د ښځو حقوق، د رسنیو او د بیان ازادي باید د شریعت په اډانه کې یا په چوکاټ کې په نظر کې ونیول شي. څومره امکان شته چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه وشي او آیا تر موافقې مخکې اوربند امکان لري؟ ځکه چې دنیا هم اوربند غواړي، افغانان هم اوربند غواړي، او که داسې وي چې دا خبرې به د میاشتو لپاره وغځېږي نو د دې جګړې برخلیک او نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به د کوم برخلیک سره مخامخې وي؟ پر دې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د پوځي او سیاسي چارو کارپوه محب الله ظهیر، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، د حقوقي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمي. تاسو دریوارو ته هرکلی، په خیر راشئ. ظهیر صاحب، په داسې حالاتو کې چې د دواړو لورو هغه شرایط یو بل ته تسلیم شوي دي او دوی د یو 2 ورځې وقفه غوښتې ده تر څو د خپلو مشرانو سره دا خبره شریکه کړي، ناتو یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کوي. د ناتو دغه غوښتنه په څه معنا ده چې یعنی مخکې تر موافقې باید اوربند وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عاطف صاحب، تاسو ته سلام. درنو ګډونوالو ته، درنو لیدونکو ته. دغه د اوربند غوښتنه خو د افغانانو د ډېر پخوانه وه، تر هغه وخت نه چې دا د بندیانو د خوشي کېدلو موضوع مطرح وه او دا د مذاکراتو موضوع مطرح وه، نو افغانان دې ته امیدواره وو چې موږ به د دې مذاکراتو نه وړاندې چې کومې نتیجې ته رسیږو د تاوتریخوالي د کمېدو او شاید د اوربند شاهدان واوسو، او په دې باندې تر اوسه پورې دا ټینګار کېږي. لکه تاسو چې وویل، نړیواله ټولنه، اوس ناتو، افغانان، خپله دولت د افغانستان، او دا د اوربند مسله داسې هم نه ده چې دا یوازې د افغان دولت په ګټه تمامیږي. که دلته زموږ عسکر بچ کیږي، ژوند یې ژغورل کیږي، که ملکي وګړي ژغورل کیږي، همدغسې د طالبانو جنګیالي دي، داسې کسان دي چې هغه یا سواد لري یا نه لري، نیمه سواد، حتی هغه په دیني لحاظ هغه مونځ صحیح نشي تېرولی، ولې د جهاد په نامه یې رامخته کړي دي. که زموږ 15 عسکر شهیدانېږي، د هغوی 20 وژل کیږي، نو د هغوی ژوند مطرح دی، هغه انسانان دي، کورنۍ لري، دا د ټولو په ګټه ده. او که طالبان دا ووایي چې موږ به د دې جګړې په دوام سره کوم امتیاز ترلاسه کړو، نو هغه پښتو متل دی، وایي یتیم په ژړا پوخ دی. دا شاید نه د دولت په مرکچي پلاوي اغېزه وکړي، نه د دولت اغېزه وکړي، بلکې لا زیات طالبانو ته په تاوان تمامیږي، دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. اوس راځو، بخښنه غواړم، ټوله دنیا په یو وخت تقریبا اوربند غواړي. اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، نور مهم هیوادونه تر دې سیمې تر ایرانه پورې د اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو تحریک به دغه ټولې خبرې له پامه وغورځوي؟ دا یو ښه فشار دی. دغه غوښتنې چې موږ د دوی د اوربند په شمول باندې ګورو، د طالب پلویان یا د طالب دریځ اکثر هم دا دی چې دوی دغه د یو فشار د وسیلې په ډول د جګړې نه استفاده کوي، او دا خبره دوی ښکاره کوي چې موږ تر څو چې یو نتیجې ته ونه رسیږو نو موږ اوربند ته غاړه نه ږدو. دوی هغه د دوحې په تړون کې هم دا شی ذکر کړی دی چې په متن د مذاکراتو کې به په اوربند بحث کیږي، خو اوربند به هغه وخت کیږي چې موږ یو قطعي نتیجې ته ورسیږو او نور مسایل حل شي او هغه عوامل
چې د جګړې دی هغه له منځه لاړ شي. اما دا شاید ډیر وخت ونیسي دا مذاکرات دغه د دریځونه چې د دوی ته موږ ګورو. نو زه فکر کوم چې دغه د اوربند مسله که داسې بیخي جدي هم نه وي، هغه دفاعي حالت چې دولت ورته وایي چې موږ فعاله دفاع کیو، چې یعنې خیر دوی چې په کوم ساحه کې دي هغلته د طالبان اوسي، کوم ساحه کې چې دولت دی دلته د دوی اوسي، جګړه دې نه کوي، د خلکو د کورونه د مورچل په توګه استفاده نه کوي، ماینونه او انتحار او انفجار، دا کوم ګټه نه لري. نه په دې باندې څوک امتیاز اخیستی شي او نه امتیاز ورکوي. مهرباني خیر راځو دې مسئلې ته. مشال صاحب د دواړو لورو دریځونو ته په کتو څومره امکان د دې شته چې اوربند د خبرو لپاره وشي؟ یو خدا دی چې د خبرو لپاره اوربند دی، بله مسله دا ده چې تر موافقې وروسته کله چې موافقه کیږي خو بې له شکه خو موافقه وشوه جنګ پای ته رسیږي، خو د خبرو لپاره د اوربند امکانات څومره دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عاطف صاحب سلام احترام حضور شما، دو مهمان بزرگوار، بینندگان محترم شما. اجازه بدین که ما یک بحث از مقدمه شروع کنم، بعد سر سوال شما که خیلی بحث مهم اشاره کردیم سرش صحبت میکنم. ما در میزهای گذشتن بالایی بحث داشتیم، بالخصوص در قسمت موضوع صلح و یک چند بار در این میز محترم شما و برنامه شما هم روی همین سلسله موضوعات صحبت‌هایی داشتیم، ولی ما میخوایم پیچیده‌تر یک کم این گونه صحبت کنم. شما وقت میرین تاریخ دنیا و تاریخ کشورهای بین المللی را، بالخصوص کشورهایی که با جنگ و صلح امروز به یک نتیجه رسیده، بالخصوص کشورهای افریقایی را، زمانی که شما میرین تاریخ بین المللی و سیاست داخلی شدن میخوانین چیزای خوبی را برداشت میکنین. و از این مهمتر که مانند کشورهای افریقایی نزدیک به 40 سال، نیم قرن، 20 سال، 10 سال جنگ‌های بین مخالفین و دولت همان زمان وجود داشته است و بالاخره به یک نتیجه ملموس و قابل قبول رسیده است. شما میتونید به عنوان مثلا امروز ویتنام بحث بسیار خوبی است که اشاره کنیم، کشورهای مانند ازبکستان، تاجیکستان، حتی امروز هند و یک تعداد کشورهای دیگه که در منطقه و جغرافیای آسیا وجود داره است. میتونیم مثال زنده بزنیم که در زمانش یک تعداد مخالفت‌های وجود داشته است در قسمت‌های پالیسی به ایجاد حکومت و امثال هم، ولی متاسفانه بگیم بحث افغانستان که ما امروز با همون بنبست و مشکل روبرو شدیم یکی از عوامل کلانش. چرا ما نمیتونیم نزدیک به 20 سال یا 40 سال با یک صلح دوامدار و پایدار که بتونیم قبول برای جامعه افغانستان، کشورهای منطقه و قدرت‌های دنیا باشه؟ الخصوص بحثی که آقای عاطف امروز سر زبان‌های نه تنها مردم افغانستان، نه تنها کشورهای منطقه و فرامنطقه و قدرت‌های دنیا از این پروسه نه تنها حمایت میکنند بلکه ناظر هم هستند. بحثی که خیلی زیاد مهم است. ما تاکیدم بر این است که پروسه صلح افغانستان از 30 سال به این طرف از آغاز مشکل داشته است. آقای عاطف، ما بر صلح افغانستان به تاکید، جمله تکرار است، ما به مردم افغانستان، به همین حکومت و حکومت گذشته و جامعه جهانی برای صلح افغانستان یک پلان درست و منسجم و استراتژیک را در هیچ سطوحی ما نداشتیم. از همه مهمتر افراد تاثیرگذار، افراد بی‌طرف، افرادی که قابل قبول برای مردم افغانستان، افرادی که توانمندی، ذهنیت و پالیسی‌های مشخص را در سطوح‌های استراتژیک صلح باید استفاده میکرد تا ما میتونستیم در طول همین 18 سال با حضور جامعه جهانی، با حمایت جامعه جهانی بتونیم یک صلح دوامدار و پایدار داشته باشیم. پلان برای صلح یعنی چی؟ یک توقف کنیم یک مقدار. پلان برای صلح نداریم یعنی چی؟ بحث اساسی آقای عاطف، من میخوام امی جمله شما رو با امی سوال ترتیب کنم. ما اگر دای صلح میزنیم بیاین بگوین که امی خاکی را که ما بر صلح داریم، یعنی در افغانستان صلح که وقتی ایجاد شود یا بیا ما با کدام طرح برنامه میخوایم این صلح بیاییم؟ آیا امی صلح نیاز به قربانی دارد؟ آیا امی صلح نیاز به مشوره دارد؟ آیا امی صلح نیاز به خودگذری دارد؟ آیا امی صلح حتی تغییر نظام میخواد؟ ما نداشتیم. امروز اگر با امی بنبست آقای عاطف ما روبرو هستیم، سر سوال شما بحث آتش بس ما زیاد سرش بس نمی کنم. چیزی که در آرژندای دوحه 6 ماه پیش بین طالب و امریکایی‌ها امضا شده است، یک بحث اساسی بحث آتش بس زمان میشه که تمام زندانیای طالب باید آزاد شود. ما امروز در جریان هستیم. شما بعد داد از آتش بس دائمی دوامدار میزنید، طالبان عین زمان براتون پیشنهاد کرده که 7000 زندانی ما باید آزاد شود. حالا حکومت قربانی رو داده میتونه؟
نمیتونه داده. آیا حکومت امو بحث را که من در گذشته هم اشاره کردم یک تعداد دوستا و مهمانای شما بود مردم افغانستان هم در جریان باشد. همین روز آقای عاطف بالای هیچ موضوعی نه در زدوبندهای وجود داره، نه گفتگوهای وجود داره، نه در کشورهای دیگه وجود داره. بحث اساسی بحث حکومت مقعد است و این حکومت مقعد 12 الا تا 18 ماه ایجاد شده است، ترتیب شده است. تنها بالای رهبری و سیستم از این صحبت میشه است و هر دو طرف هر دو طرف هدف بحث اساسی اصل طرف اصلی دولت افغانستان امروز موافقه کردن میخوایم سرش بحث کنم. بس اصلی امریکایی ها جامعه جهانی هم خواستار یک حکومت مقعد است، طالب هم خواستار و گروه های دیگری که در کنار طالب است خواستار یک حکومت مقعد است. یک تعداد سیاسیون افراد تاثیرگذار دیگه هم در داخل افغانستان خواستار یک حکومت مقعد است. امروز هم که همین حکومت که برایش خط سرخ بود مانند آزاد کردن انس حقانی و امثال هم که گفت برای ما جمهوریت و برای ما همین نظام خط سرخ است، امروز شما شاهد هستین یک دو روز پیش در شورای عالی مصالحه که به بار اول ترتیب شد چرا آقای غنی نگفت که نیاز به است که یک حکومت باید ایجاد شد که شمول باشد و طالبان جز از این خاک است و ما نمیتونیم از چی پوشی کنیم. دقیق عالم همین حکومت طرفدار عالمی است که حکومت مقعد به شرطی آقای عاطف به شرطی حرف رئیس جمهور غنی واضح بود، گفت تداوم جمهوریت تداوم وقتی شما رسانه افغانستان تعقیب میکنین همه چیز تکمیل شده است. امی حکومت مقعد به شرط این حکومت قبولش میکنه که آقای رئیس جمهور که بر حال رئیس جمهور هستن اینا رئیس جمهور مقعد هم باشه، هیچ دیگه گزینه نیست. اینا هم خواستار همین بس است. جامعه جهانی هم بالای حکومت افغانستان فشار آورده است، هم بالای طالب فشار آورده است و عامیان هر دو طرف فشار آورده است که بهترین گزینه با همین درد فلاکت که هر روز رو برسیم بیاین بهترین گزینه حکومت مقعد است. یک آدم در ترکیه یک دکان باز کرده که من رئیس حکومت موقت هستم. یکی در دبی، یکی در لندن. حالی آپشن چهارمی است که می رئیس جمهور رئیس حکومت موقت باشه. اگر ریاست دکتر غنی را میپذیرند به تعویض حکومت چی نیاز است؟ نه خود بشینین جرگه را بخواین قانون تعدیل من یک چیز واضح‌تر صحبت کنم. حکومت مقعد به معنی گذشته نیست، صحیح است، ولی صلح افغانستان نیاز به قربانی است. استاد خبر اصل که د اوربن راپورته شوه یو بحث داده چې د خبرو لپاره اوربن باید خبرې د اوربن په فضا کې ترسره شي ترڅو بیا د خبرو په جریان کې دغه ټوله پاملرنه جګړې ته وانه وړي چې هر څوک په جبهه کې په جنګ کې خپل زور وښیي ترڅو د خبرو په میز کې امتیاز واخلي. منطق دا ده. او بله خبره دا ده چې نه تر موافقې وروسته خو چې کله مسله حل شي نو خو بیا اوربن څه معنا لري، خو جګړه پای ته رسیږي. کوم یوې او بل دا د دنیا مشال صاحب جینو مسلو ته اشاره وکړه. د دنیا کومې خبرې چې رسنیو ته راځي، میډیا ته راځي، خو د جمهوریت خبره ده چې جمهوریت باید وي په افغانستان کې یا اوربن تامین شي. دغه نورې ناڅرګندې معاملې چیرته شوي دي چې هر څه خلاص دي؟ مثال د 18 میاشتو دپاره د پارلمان حکومت موافقه شوې ده او دا راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته عاطف صاحب د میز ګډونوال ته او د افغانستان مجاهد ملت ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. په اصل کې که چیرته موږ دغه پروسې ته متوجه شو، ما مخکې ویل چې نه جنګ د موږ ده او نه سوله د موږ ده، قرباني موږ ورکوو. که چیرته په حقیقي معنا د سولې خبرې، نو سولې خبرې کله چې جنګ وشي آخري نتیجه یې سوله وي، یعنې جنګ خلاصي بیا د سولې مسایل مخته راځي. دا که جنګ جریان لري او ته سوله غواړې نو دا سوله نه کیږي، ځکه له جنګ نه د یو فشار د الې په حیث باندې د ابزارو په حیث باندې که چیرته استفاده کیږي او امتیاز ورکول کیږي، نو دا په ځای دی چې نتیجه یې سوله شي، نتیجه یې تداوم د جنګ راځي. د ما هدف دا ده چې طالبان درسته ده، دا غواړي چې د امریکې په رهبرۍ کې هم تغییرات راځي، ممکن دلته سړښت او ګرمښت دننه په داخل د افغانستان کې هم د جنګ سره دي. کله چې جنګ شدید کیږي دوی هم سولې ته منډې وهي، او کله چې د جنګ جبهه سړیږي بیا دوی هم نورې بهانې لټوي.
نو په دغه اساس باندې دا داسې یو تپل شوی امتیاز ده چې طالبان دې ته مجبور شوي دي چې دوی باید له دې نه د یو امتیاز په حیث باندې ګټه واخلي. ځکه امریکایان ته هم باید وښیي، بایډن ته هم وښیي چې ته باید خپل نظر، خپل هغه تغییر نه کړي ستراتیژي. ځکه دلته وضعیت ډېر وخیم ده په افغانستان کې او دا ټرمپ ته دا معلومات شوی ده او دلته د افغانستان دولت هم که یو میاشت یو 20 ورځې فرصت پیدا کوي، بیا تاسو خبرو کې د هغه لیدلورو کې تاسو وګورئ چې تغییرات راځي. نو په دغه اساس د ما غوښتنه له طالبان نه دا ده چې که چېرته غواړئ چې دغه خپل لابیګري وکړي یا مثلا د عمومو د ذهنیت د اقناع لپاره کار وکړي، ځکه تاسو خو په هوا کې نشئ کوئ چې حکومت وکړئ، که دلته راشئ په زور هم راشئ، په هوا کې خو یو حکومت نه وي، خو باید اجتماعي ریښې، فکري ریښې ولري. نو دلته تاسو عملا د افغانستان ولس ته د سولې لذت لکه 3 ورځو کې چې تاسو سوله وکړله، څومره خلک په اتڼونو په ډولونو راووتل سرکو ته. نو دا که تاسو یو میاشت وربان وکړئ، 2 میاشتې وربان وکړئ، دلته خپله ملت دغه فشار راوړي، دغه څوک چې قرباني نه ورکوي د سولې لپاره، څوک چې غواړي له جنګ نه ګټه واخلي، په دوی باندې عمومي افکار دا فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. نو دا یو پیشنهاد ده چې په دې باندې باید طالبان له بل اړخ نه فکر وکړي. دا یو مسله. دویمه مسله زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل چې نه طالب هغه واک لري چې 100% دوی خپل تصامیم پرته د پاکستان له استخباراتو نه، د منطقې له استخباراتو نه، د روسانو نه، د چینایانو نه ونیسي، او نه دولت دونه مستقل دولت ده چې دوی خپله یو مستقله برنامه د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې وړاندې کړي او اصلي هدف دلته په افغانستان کې سوله وي. نو په دغه اساس باندې دوی ډېر توقع هم د امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د تغییر لپاره یا هغه پالیسۍ د امریکا چې دي دنیا چې یو د بل پسې اوربند غواړي د کومې محاسبې پر بنا باندې غواړي؟ آیا پوهیږي چې د طالبانو تحریک به دا خبره ومني ضرور، او که پوه شي چې دا خبره په هوا کې پاتې کېږي نو بیا ولې ټینګار کوي دومره؟ خو تاسو وګورئ په دغه مذاکراتو کې دغه بندیان چې مخکې خوشي کېدل، ما یو نقد په دې درلوده چې اصل مذاکرات دلته د داد و ستود شی نه پاتې کېږي. که ته بندیان خوشي کې ټول او په حساب شی د ورکولو نه لري طالب ته، نو طالب ته څه شی درکوي؟ دلته شوه چې جهان اوس په دې پوهېږي چې کله د اوربند باندې موږ تاکید کوو، نو جهان اصل دلته هغه فکر چې طالب لري په هغه فکر د طالب سره مخالف ده دلته جهان. ځکه یې طالبانو نه دا غوښتنې کوي چې تاسو اوربند وکړئ. طالبان بل شی نه لري دولت ته چې دولت ته یې ورکړي په مقابل کې، او دولت هم شی نه دی پاتې چې طالب ته یې ورکړي. نو مهمه مسله به د ماهیت د نظام چې د نظام ماهیت څنګه تغییر شي. دلته چې اوس جهان غواړي چې په هغو مسایلو چې اصل نه ده، فرع ده، مثلا موږ ته اصل ده، افغانانو ته اصل ده چې اوربند باید وشي. نو دلته یو مرحله بلم دوی غواړي چې امتحاني دوره دلته په افغانستان کې راولي، ځکه که چېرته اوربند راځي د طالب جنګیالي ورسره نشي پاتې کېدی. که دلته اوربند راځي اصله مسله دا راځي چې دلته به نور بنیادونه تقویت شي. که چېرته اوربند راځي دلته به عملا سوله راشي په هغه حقیقي معنا سره. نو زه فکر نه کوم چې جهان هم دلته سوله نه غواړي، ځکه دوی په ګټه نه ده، یعنی د اروپا په ګټه نه ده. یعنی دا د اوربند شعار یوازې شعار ده. ځکه په عمل کې تاسو وګورئ، که چېرته دوی غوښتلی، که چېرته جهان غوښتلی، خو دغه توافق چې طالبانو سره کوو، همدغه دولت سره چې اوس طالبان کینی، د دوی په منځګړیتوب، د دوی په هغه حمایت، مالی حمایت یا سیاسي فشار ته په کتو سره چې په منطقې هم درلودی شو، خصوصا په پاکستان. نو دلته باید هغه اولین پړاو مذاکرات د افغانستان دولت چې د اوسنی دولت ده یا د کابل اداره چې طالبان ورته وایي، د دوی او د طالبانو ترمنځ شوی دا اوس دغه پروسه له منځ نه خالي کړې امریکایانو، چې نه دي پاتې په دې پروسه کې. تاسو وګورئ، که چېرته ته وایئ چې جمهوري زه غواړم، عملا تاسو یو ورځ فکر وکوئ
دوی خو نه تیریږي او طالبان هم حزب اسلامي غونډه خو نه راځي چې تا ته دلته تسلیم شي او ته دلته کورونه ورکړي او پیسې ورکړي او سبا له ټول لس یعنې یو لوری باید فشار وګوري چې د خپلو ځینو غوښتنو نه تیر شي. انګېرنه څه ده؟ دغه فشار پر حکومت راځي ډېر که په طالبانو؟ تاسو ګورئ چې دلته د ژنیف غونډې ته که موږ متوجه شو تقریبا په میلیاردونو ډالر کومک له دولت سره کیږي او د اروپا اتحادیې دریځ هم تاسو وینئ. تاسو د خپله د بایډن خاموشي هم وینئ په دې ورځو کې. نو د دوی نیت ماته صاف نه ښکاري. هلته سنا فیصله وکړه چې عسکر باید د 4,000 نه کم نشي. نو دلته اساسي مسله چیرې ده؟ موږ چیرې چې تحلیل کوو د دوی هغه ستراتیژیکو موخو پر بنسټ که موږ چیرته تحلیل کوو د دوی جهاني برنامه ده حاتف صاحب، د دوی هغه سیستم، هغه اقتصادي سیستم چې معرفي کوي، هغه ایډیولوژیک نظام چې معرفي کوي، هغه نظم چې د جهان په سطح غواړي. یوازینۍ لاره طالب رسیدل دلته دا ده چې د چین شاوخوا هغه اسلامي ډلې چې دي لکه د شرقي ازبکستان کومه ډله چې د طاهر یلداش یا د جمانه منګاني په سرپرستۍ چې کومه ډلې وي، نو دغه ډلې که چېرته غواړي چې دلته اسلامي جنبشونه دې سطحې ته ورسېږي چې دوی ته دا تلقین شي تاسو کولی شئ یو غټ قدرت مات کوي، نو دغه به یو تاکتیک د امریکایانو چې دلته به طالبان واک ته رسوي او جنګ به په منځني اسیا کې او منځني ختیځ کې د چین هغه چار اطراف بنیسي، ځکه دوی اصله مسله په 21مه پیړۍ کې د چین دغه غټېدل دي، د چین قدرت ته رسېدل دي او چین یوازینی خطر ده. هم د امریکایانو اول هغه چې د هغه ستراتیژیک هدف هم دا ده چې مهار شي. نو دلته به د یوازینۍ لاره ده چې طالبان به دلته حکومت لاسته راوړي، واک ته به رسېږي او دغه ډلې چې په منځنۍ اسیا کې دي نو دوی ته به هم دا جرأت ورکوي چې د دغو مملکتو په ضد باندې له دوی نه کار واخیستل شي. دا نو یو اړخ ده د دې قضیې. ولې بل اړخ چې دوی کار کړی ده چې دا 20 کاله وایي 20 کاله لاسته راوړنې، تاسو وګورئ د آزاد بازار کوم شرایط په افغانستان کې مساعد و چې دوی تطبیق. خیر دې مسلو ته راځو استاد. لکه ضعیف صاحب د دې دواړو لورو شرایطو ته که راشو، دې شرایطو ته په کتو څومره د جوړې امکانات شته که دا کیسه به بیا هماغسې 2 کاله وغځېږي لکه د خلیلزاد او د طالبانو د تحقیق خبرې؟ ولا د سولې چانس چې زه ګورم ورته خدای دې وکړي چې داسې نه وي، ولې ډېر دا دریځو ته چې سړی ګوري دغه چانس ماته ډېر ضعیف ښکاري. خو بیا هم امکان د دې شته دی چې د مذاکراتو په دوام کې دغسې یو وضعیت رامنځته شي چې بالاخره د نړیوالو فشار، داخلي فشارونه دواړه خواوې دې ته اړ کړي چې یو څه نرمښ وښیي او څه تنازل وکړي، انعطاف وکړي. دلته یو څه مسایل د موقت حکومت او دغه شیان یاد شو. دا خو د ډېر مخکې نه دا لابیګري کېده، دا پاکستان هم دا غوښتل چې موقت حکومت ډاکټر غني لري شي، دا حکومت ړنګ شي. دغه موقت حکومتونه تقریبا دغه نظام د ړنګولو دپاره ابتدایي ګامونه هم دغه موقت حکومتونه دي. که د شراکت مسلې استاسې وفرمیل دغه حکومت غېږه خلاصه ده د دولت. موږ دلته اساسي قانون لرو، ځینې مسایلو باندې توافق کېدی شي، اما په ځینې مسایل داسې دي چې نه هغه د ولسمشر په اختیار کې دي، نه د مصالحې د شورا، نه د مرکچي پلاوي. تاسې نشئ کولی ولسمشر ته ووایي چې ته پڅېږه چې یو بل څوک راشي ستا په ځای کښېني موقت حکومت. دا چوکۍ د اساسي قانون په بنا دا د ملت حق دی او د ملت امانت دی. ولسمشر کولی شي طالب ته وزارتونه ورکړي، ریاستونه ورکړي، هر څه ورکړي، اما په دې چوکۍ هغه نشي کولی. او بل ورځې ما د طالبانو د ویان مرکه واورېده، هغه مطلق د موقت حکومت رد کړ. وایي موږ په قاموس کې موقت په نامه نشته، د دې نه موږ به ښه تجربه نه لرو. موږ په ابتدا کې داسې یو حکومت غواړو چې هغه اسلامي حکومت او نوی حکومت او دغه سیاسي لوري جهتونه چې په
یا دیږي د جمعیت په استازیتوب او د حزب وحدت او د دوستم او دا خلک وی د دوه استازي موږ سره شته دی دا هم که د جهاد دعوې کوي د دوی مجاهدین هم موږ سره شته دی نو موږ د هر څه نه پوره یو د هغوی تمامیت خواهۍ ته چې وګوري د هغوی دریځ ته چې وګوري او دې خواته دغه د جمهوري سیستم دغه ارزښتونه دغه د بیان ازادي دغه د ځوانانو د ښځو حقوق چې لکه دا تاسې چې مخکې وویل چې د ښځو حقوق شو یا مثلا د بشري حقوق په مجموع کې دا طالبان وایي چې دا به موږ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې به دا حقوق خوندي وي او موږ به ورکوو اما دغه چوکاټ دوی همیشه شف کړی دی طالبان هیڅ وخت صفا خبره نه ملت ته کړې نه دنیا ته کړې ده پټه په زړه کې ساتلې ده د بشري حقوقو په هکله ستاسې دریځ څه دی اسلامي د حکومت به څنګه اسلامي وي بیان ازادي به څنګه د اسلام په چوکاټ کې وي د دې معنا خو اوس څه ده ته لږ تفصیل مهرباني وکړئ څه ګمان کوئ نو هغه متل دی وایي دغه قصه ده المانا فی البطن ملا دی دا چې هر څه د دوی په زړه کې وو هماغه به بیا وي نه دا خبرې دې دپاره یو احتمال دا دی چې دا د یو سیاسي تدبیر وي خبرې دې دپاره نه څرګندوي چې سبا په مذاکراتو کې په خبره کې بدلون راځي مثال مقابل لوری ورسره نه مني دا مجبوریت دی اوس راسو همدې خبرې ته چې دغه بحثونه چې موږ مخکې نه کوو چې دا دریځونه سره پرتله کوو مقایسه کوو دا به د طالب سره او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوري د مرکچي پلاوي سره به په بحث کې دا مطرح کیږي موږ دا نه وایو چې طالب ولې دا خبره کوي چې اسلامي نظام غواړي یا بل غواړي دا باید دا استدلال وکړي دا باید د دې منطق او معقولیت ثابت کړي چې دغه جمهوري نظام د انتخابات دوی نه مني ښکاره یې ویل چې موږ انتخابات نه منو یو سړی راځي دروغ وایي چې زه به دا کارونه کوم هغه بیا هغه نشي کولی حتی چې ته دا نشي کولی دا سړي دروغ وویل خو ملت ته خو بیا دا حق حاصل دی چې 5 کاله بعد دا سړی لري کې بل راولي ته چې یو سړی د امیر په نوم راولي چې نه یې په 15 کاله کې چا عکس ولید نه یې چا خبره واورېده نه یې چا بیانیه واورېده نه چې په یو اجتماع کې ته ولاړ او دا به مدام العمر حیاتي ته باید د دې معقولیت د ملت ته ثابت کړي چې دغه شی صحیح دی او دا ستا جمهوریت غلط دی یوه خبره مخکې نو دا به په بحث کې کېږي ابراهیمي صاحب یوه خبره په دې سر کې وکړه ویلي چې جګړه هم زمونږ نه ده او سوله هم زمونږ نه ده خو دا خو د ابراهیمي صاحب خپل نظر خو یوه خبره خو واضحه ده چې که جګړه هم دغه د دنیا سره شریکه ده ناټو د تقریبا تر 40 هیوادو پورې دلته جنګ کړی دی که نه او که سوله هم کېږي خو هغه د نړیوالې هڅې هم روانې دي نو د افغان حکومت یوې خواته پرېږده دنیا به کومې فورمولې سره توافق وکړي ګوره دغه جنګ که موږ همدغسې بې دریځه مخکې ځو دغه جنګ اوږدېږي موږ باید خپل دریځ معلوم کړو یا دې خوا شو یا هغه خوا شو یا د ملت خوا ونیسو یا د مقابل لوري دا جنگ ولې زمونږ دی دا جنگ په دې زمونږ دی چې موږ 45 کاله تقریبا که دا نورې ونیسو دغه 20 کاله د یو نااعلان شوي د پاکستان د خوا جنگ سره مخ یو دا جنگ بې د یو قوي پشتیوانۍ نه دوام کولی شي نه شي کولی موږ مجبور یو چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د خپل هیواد د ارضي تمامیت استقلال عزت وقار نه دفاع وکړو دلته موږ د طالبانو وخت هم لیدلی و زه خپله شاهد یم دغه زموږ عسکري قشلوق کې څوک پراته وو ځوانانو ته شاید پته نه وي لګېدلې څوک همدغه د نړۍ چې څه تروریست ډلې وې په دلته پراته وو افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تمویل کوونکی او ملاتړی رسمي دولت و چې په نړۍ کې پیژندل کېده دوی چې کله ماته وخوړه په دیوالو باندې د اردو ژبه شعارونه لیکل شوي جهادي نو هغه خو د هغې وخت مسله وه موږ د خپل هیواد دفاع خپل حق بولو دا چې زموږ
د دې دفاع او د دې جګړې نه په جانبي توګه مثلا امریکا خوندي کیږي، اروپا خوندي کیږي، نور هیوادونو ته ګټه رسیږي، دا بیا زمونږ حق جوړیږي چې په امریکا باندې غږ وکړي چې ته اخلاقا مکلفیت لري، مسؤلیت لري چې زمونږ سره مرسته وکړي، اروپا هم موږ سره وکړي، موږ د هغوی دغه نه یو احسانمن دومره نه یو، موږ په اول خط کې یو اما ګټه دوی ته هم رسیږي، نړۍ ته رسیږي، که نه امریکا ولې مننه. یعنی انګیرنه همدا ده چې امریکا او اروپا به د افغانستان د دې حکومت د دفاع په لیکه کې ودرېږي. بلې دا مکلفیت لري که امریکا یا کوم هیواد په خاصه توګه دغه مکلفیت یې خواته. خو ډاکټر صاحب خلیزاد د طالبانو سره کېناستو، وکړه حکومت دلته په منځ کې خبر هم نه و، خو داسې کارونه هم شوي دي. دا شوي ناټو د دې ستاسې وګورئ هغه وایي چې که امریکا اوس به شاید دا خبره تاسې اورېدلې چې موږ بایدن نه غوښتنه کوو چې راشي موږ سره په راتلونکي کې چې کوم غونډه کېږي د ناټو د سرمشري هلته به موږ دوی سره مشورې کوو د افغانستان په هکله باندې. دا زموږ د ټولو اندېښنه ده، موږ نه غواړو دغه لاسته راوړنې چې دلته دي دا بیا تباه شي او د منځه لاړې شي. نو دې کې دنیا مې اجماع لري د افغانستان د دولت سره دغه لاسته راوړنې دا بار بار تکراریږي او موږ اورو دنیا د افغانستان دولت سره ده، د خلکو سره ده، او دا تاسف کوو چې څنګه امریکا راځي یوې ډلې سره چې تر اوسه پورې د دوی مشران په تور لیست کې دي، په مخدره موادو په قاچاق کې، په غیر قانوني کړنو کې، په تروریستي فعالیتو کې هغه ته برتري ورکړي د دولت. مهرباني ظهیر صاحب. مشال صاحب یوه خبره خو دا ده چې د طالبانو تحریک په رښتیا سره څو ځلې دا خبره د تحریک رسمي وایندویانو کړې ده چې موږ هېڅکله هم د لنډمهال حکومت یا د سرپرست حکومت طرحه نه ده ورکړې. ما سره هم د طالبانو وایان په مرکه کې هم دا خبره کړې ده. اوس تازه خبره دا ده چې اسلامي دولت او هغوی وایي چې لنډمهال حکومتونه هېڅ مشکل نشي حلولی. بله خبره د دنیا د دریځ خبره ده چې تر اوسه پورې د دنیا په څرګندونو کې داسې څه نه ښکاري چې یو څه تحمیل کړي. آقای عاطف، یک چیزی که با میخوایم سوال شما شاید بهتر به که آیا دنیا با حکومت افغانستان یا با مردم افغانستان است در حقیقتش یا نه؟ چیزی خیلی زیاد مهم است. در حقیقتش امروز بین افغانستان و امریکا هم قصه بادار و غلام میشه. این یک بحث. در حقیقتش امروز جامعه جهانی، ناتو و امریکایی ها و اروپایی ها از سیاست های ضعیف و ناکاره همین سیاست مدارایی که در طول 18 سال که ما داشتیم خسته شدن. همچنان که ما مردم افغانستان حزی حکومت و از حکومت های گذشته که گذشت نتانستیم در سطوح مختلف یک دستاورد استراتژیک و دوامدار داشته باشیم، دبینی رسیدیم. همین روزان دنیا خسته شده است. به این واضح‌تر اگر صحبت کنیم، حالا شرم نیست بر همچین یک حکومت که نزدیک به 200 میلیون افغانی از کود 91 گرفته شده است، هنوز هم تقاضا داریم که جامعه جهانی و مردم کدما باشد. 10 نفر چور چپاول کردیم. این از کردیت مردم افغانستان زده شده است. این از مالیات مردم افغانستان زده شده است. ما میخوایم امیر تکمیل کنم. اما سیستم عوامل باعث میشه که دنیا و مردم دیگه با این سیستم با این نظام نباشد. این سبب میشه که بس دیگه چیز است. این سبب میشه که دنیا روی جمهوریت چرا آقای به نظام شاهی اجازه بدید. ما پیشنهاد میکنم، ما از جمهوریت خیر ندیدیم که امروز پافشاری کنیم بالای جمهوریت. من روزانه 500 نفر در جمهوریت قربانی دارم. بحث موزیگیری دنیا دنیا موزیگیری چی دارن آقای عاطف؟ واضح براتون معلوم کرده است. اگر موزیگیری همین پافشاری بالای همین جمهوریت می بود، همین نظام می بود، باز من نمیرفتن در دوحه و مسکو با همین طالب نمیشیشتن. خو یعنی به این معنی است که دنیا از این حکومت و از این سیستم خسته شده. پیام دنیا به تحریک طالبان داشت چی است؟ نمیخوایم معلوم داره است. چیزی که استاد اشاره کردن نیاز به استاد دو احتمال مطرح کرد. من پیشنهاد میکنم دید ما بری است که دنیا از سیاست های ضعیف و ناکاره همین نظام خسته شده است، مجبور هستند به همون گروهی که 18 سال پیش به کوه راندن دوباره امروز مراجعه کنند. و این معلوم دار است. پیام واضح داره. نوع کدام مدارک ما بحث داریم که اگر دنیا به این نتیجه رسیده که قدرت به تحریک طالبان انتقال بده، بر مبنای کدام مدارکی
حالی خب نشانه‌هایش باید دیده شود. نه آقای عاطف، حالا شما از کدام مدارک صحبت میکنین؟ مدارک بسیار کلان 38 مملکت دنیا از او حمایت کرد و اسپانسر کرد. شما در دوحه یک چند ماه پیش ندیدین یک قرارداد بین طالب و واشنگتن صورت گرفت؟ حالا قرارداد که قرارداد شما به چی یعنی میگی؟ قرارداد که بس دوم، یک لحظه من میخوام میره صحبت همینجا توقف میکنیم. قراردادی که دکتر صاحب خلیلزاد با ملا برادر امضا کرد، همون صدفتان؟ بله. دمو روز در اینجا وزیر دفاع امریکا، رئیس ناتو با رئیس جمهور و رئیس اجرایی قرارداد دیگر امضا کردن. 5 دقیقه فاصله نبود در بین هر دویش. دقیق امی قرارداده که ما بس همو قرارداد میزنیم. حالا یک قراردادهای اقتصادی است و اصول قرارداد حمایت از حکومت بود. قرارداد یک چیز من میخوایم آقای عاطف اگر اجازه بدین که من واسطر صحبت کنم، شما از کدام حمایت صحبت میکنین؟ دقیق است. امروز من میخوایم حالا همو دنیا همو امریکایی ها نساخ آزاد 6400 زندانی طالبان آزاد ساخت یا نساخت؟ همو دنیا 3 مرتبه آتش بس هم کرد برای تحریک طالبان که بریم با حکومت آتش بس کنیم. امروز من سخنگوی جریان سیاسی طالبان نیستم، هیچ کدام ماسی است، ولی پیشنهاد ما چی است آقای عاطف؟ من پیشنهادم بری است که تا زمان بر صلح افغانستان هر دو طرف اخلاص نداشته باشن، نیت منظم نداشته باشن و قربانی نتن، بعید به نظر میرسه که ما در زودی ها شاید یک سال قربانی را که دو طرف بتن بحث نیست. من میخوایم این گونه کدام طرف کدام قربانی؟ حالا شما امیره بگین امی حکومت که امروز 3 سال از تاسیس یا 1.5 سال یا 2 سال تاسیسش میگذره، آقای عبدالله به عنوان رئیس شورای مصالحه ملی آمده است. شما به ما بگین اگر ما به مردم افغانستان اگر می حکومت بر صلح برنامه داشتیم، پلان داشتیم، ببین بگین که یک کنفرانس مطبوعاتی گرفتین، معاونینتان اعلان کردین، هیئت رهبریتان اعلان کردین، احزاب مطرح را زیر یک چتر جمع کردین. شما یک تعداد سیاسیونی که مردم به 40 سال از اون مردم خسته هستن زیر یک چتر آوردنش انگشت شمار که یکی چند تاش نبود، نه معیار داره، نه قانون داره، نه اصول داره، زیر یک چتر جمع کردین گفتین این مردم به ما صلح میاره. در حالی که امی تیم جبهه‌گیری واضح و مشخص از دید من، نظر شخصی هست. من باور یقینم است که حالتی که وجود داره، جبهه‌ای که در افغانستان در کابل ترتیب میشه علیه مقاومت طالبان بوده است که از اینمی نظام و از اینمی آدرس سرچشمه میگیره است. من بحث میگم کدوم جبهه صدف؟ امی شورایی که شما چند روز پیش باز صحبت‌های ضد نقیص در هر ریاست جمهوری افتاد. هدفتون شورای مصالحه است. خود در شورای مصالحه خود چهره‌های مخالف آقای غنی آشکارا حضور داشتن. بگوین یونس قانونی بودن اونجا، حامد کرزی بودن اونجا، کریم خلیلی بود. اینا هیچ وقت امروز امو دیدگاهی که ما داریم در قبال در حقیقتش امروز همه سیاسیون در خطر است. امریکایی ها دوست داره که طالبان باید، جامعه جهانی دوست داره که طالبان اگر بحث عموم نگه حکومت تسلیم نشن، ولی باور یقینی است که 40% 30% نیاز از امی است. چیزی که آقای غنی هم گفت، آقای صاف هم گفت، شریک شوند، شریک قدرت باشند. اگر ما سرمی بحث میکنیم که دنیا چی میخواد؟ قدرت به تحریک طالبان انتقال بده؟ جمعی عمومی یا طالبان در نظام سهم داشته باشن؟ باور یقین من است که ما حق و امتیاز را کمی آقای غنی و ما مردم افغانستان داریم در این خاک، حق خودم میدانیم، همون گونه طالبان هم حقشان است که باید در این خاک وجود داشته باشه. یعنی به این تحریک طالبان قناعت خواهد کرد؟ ای هم باید خیال از محال از جنون است که باید طالب بیاید بگه من مثل 18 سال پیش یک امارت را خود ترتیب کردم که 95% خاک افغانستان نزد ما باشه. بعید به نظر میرسی که، ولی باور یقین ما است آقای عاطف که طالب آمدنی است، طالب میاد شریک قدرت میشه، اما زیر جمهوریت و زیر حکومت آقای غنی و چتر اینمی قانون ما بعید به نظر میرسه که طالب بیا و فعالیت‌های سیاسی و کلان نظامی را داشته باشد. خبر داده چې دنیا به څه وکړي تر دې وروسته داسې وګڼئ چې دا خبرې بیا اوږدې شوې، اوربن هم رانغی، دنیا به څه وکړي؟ زه فکر کوم چې دلته یو خو هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي چې غواړي سوله او ازادي او دیموکراسي او خوشحالي، ولی یو تحلیل د شرایطو ده د منطقې د دنیا او د افغانستان د داخل. په داخل د افغانستان کې موږ که چېرته متوجه شو دغه جنګ د موږ په فرهنګ کې هم شته،
دغه کوم جنگ چې ده دا د موږ په فرهنګ کې ده. دا اوس تاسو وګورئ جګړه د افغانانو کلتور نه وي، فرهنګ نه وي. نو موافق نه یم. نه زه درته وایم کلتور یو شی ده، یو ریشه په فرهنګ کې لري. زه تحلیلي خبره تاته کوم د جامعه شناسۍ له لحاظ نه. دغه اوس چې دغه فکر موجود ده، مثلا څه ستونزه ده که یو اسلامي نظام دلته راځي، د چا په تاوان ده؟ اسلامي وخت چې اسلامي ملک ده، اسلامي نظام باید یې پکې. خو تاسو وینئ دلته د حزب دموکراتیک خلق یوه شیبه همدلته درېږو. پاکستان اسلامي ملک دی، نظام اسلامي دی، خو جمهوریت دی که نه، انتخابات دی. ایران هم داسې. دغه اکثریت اسلامي هیوادونو کې دوه دریو کې پاچاهي ده، نور ټولو کې جمهوریت دی، انتخابات دي. خو همدغه کیسه ده اسلامي. خو یو شی ده عاطف صاحب، چې ملت مسلمان دی، مسلمان سړي ته رایه ورکوي. زه دا نه وایم چې اسلام دی د طالب په هویت کې تعریف شي. نه، طالب جدا ده، اسلام جدا ده. خبره په نظام باندې ده. خو په نظام باندې زه لارې قانون بیرته شایع ته لاړ شو. ګورئ دغه مسله کېږي جمهوریت ته نه په انتخاباتو کې نه تعریف کېږي. اوس خو جمهوریت په معنا د څه شي ده؟ اوس خو 15 کاله وروسته خلک راځي او بل سړي ته رایه ورکوي. دا چې د زوی ته یې میراث پاتې شي، لمسي ته یې پاتې شي، بیا څه کوي؟ د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پاڅون ته که موږ وګورو د یزید په مقابل کې د همدغه جمهوریت په خاطر ده، د همدغه انتخاباتو په خاطر ده. زه نه وایم چې طالب هغه څه شی چې ده چې اسلام ده، د ده په هویت اسلام د ده په هویت کې تعریف کوم. اسلام یو مکمل دین ده، اسلام یو جامع یو انساني دین ده. دا چې څوک یې ابزار جوړوي او د ابزارو پایسته استفاده کوي، هغه که په داخل کې که په طالب کې که بیروني، دا مردوده خبر ده. جمهوریت تنها په انتخاباتو کې نه ده. جمهوریت دا ده چې زه یو اسلامي ملک یم، د ما وینه باید حفظي، د ما عقل حفظي، د ما ابرو عزت حفظي. فساد دا اوس په دې حکومت کې شته، په شاهي حکومتونو کې په طالب کې باندې فساد، په شاهي حکومتونو کې هم شته، او په اماراتي حکومتونو کې هم شته. اصلا دا بله مسله ده. مسله ګورئ، مسله زه د تعارض او کانفلیکټ نه ده چې ته بیل تفسیر ولري، زی بیل ولرم، مثلا مشال صاحب بیل ولري. زم دلته مسله نشته ده په دغه کې. دغه جمهوریت هم هغه هدف چې ملت غواړي او که اسلامیت هم دغه ملت غواړي، من تابع دي نظام باید اوسي. نظام موږ د خپل تابع نشو کولای چې موږ نظام نه. دلته اصول معلوم دي، په اصول کې په اسلامي دولت کې هغه چې نوم هر پاسوان باندې ته که جمهوری اسلامي که امارت اسلامي کې دا شته ده. دویم جمهوری ته نه غواړي، جمهوری اسلامي یې کړی ده. هغه جمهوریتونه نشو کولای چې موږ دلته همجنسګرایي عام کو په افغانستان کې. خو په قید د اسلامیت سره باید راشي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ جمهوری صلاحیتونه لرو. یعنی عموم خلک دلته په ساخت د نظام کې رایه لري، فکر لري او هغې ته رسېدلي، قناعت ته رسېږي. که چېرته بیا د نظام په مقابل کې واقع کېږي، په بغاوت باندې حتی د مرګ حق ده. ځکه تا قبول کړی ده، دغه ملت قبول کړی ده د اسلام په چوکاټ کې. نو زه وایم چې پیشوان پاسوان دي، هر شی اسلامي مشترکه ده، هیڅ اختلاف نشته. که طالب هم وایي چې اسلامي ده، دوی هم وایي اسلامي، نو اختلاف چشکې شو. اختلاف په دې کې ده، تاسو وګورئ اختلاف په دې کې ده، یعنی د دې طرح و ترشا ارادې مختلفې دي. ارادې مختلفې دي. دلته طالبان غواړي چې یو ګروه راشي او دلته په ټول ملت باندې حاکمیت وکړي، او دې خوانه دوی غواړي چې جمهوریت په نوم باندې پردي جاسوسي وکړي، پردي جاسوسۍ ته لارې خلاصې کړي. دلته د افغانستان د ولس ارادې ته احترام نشته ده. نو که چېرته جمهوریت یا امارت اسلامي مشترک ده، د ملت غوښتنه ده، اسلامي مملکت ده، دلته موږ ټول هیڅ څوک له اسلام سره مخالف نه دي، 99 تر 100% مسلمانان یو. ولې مهمه څه شی ده چې د ما وینه باید حفظ شي، ما عزت حفظ شي. زه د یو حیوان په حیث باندې په یو ملک کې ژوند نشم کولی. اختلاف د دوی د ګټو ده چې دا بیله ګټه لري، طالبان بیله لري. د عمران خان راتګ تاسو یعنی دا د جمهوریت تر سرلیک لاندې خپلې ګټې لټوي، خپلې ګټې او هغه د اسلامي دولت تر سرلیک فقط دا ده چې وایي ټټونه ته کوسي چې زه مسله دا ده چې په دومره لانجو، دومره طرحو، دومره غوښتنو کې اوس هغه په اصطلاح استفاده چې باید له دې وضع نه وشي د افغانانو په ګټه، هغه ایجاب د څه شي کوي؟ ځکه چې دغه وخت هم په دې بحثونو، په دې لانجو
له لاسه ورکړو اوربند به هم نه وي، جګړه به دوام پیدا کړي، 6 میاشتې وروسته به اعلان شي چې مذاکراتو نتیجه ورنکړه. مشکل همدا ده عاطف صاحب، موږ 20 کاله په دغه موجوده نظام چې موږ جمهوریت ورته وایو یا ولسواکي ورته وایو، دا صحیح ده. نه مجاهد د دې دپاره شعار ورکړی چې موږ دیموکراسي غواړو، نه طالب د دیموکراسي شعار. مفت یو شی دی موږ ته لاسته راغلی، موږ تر اوسه لا په قدر نه پوهېږو. اما په نړۍ کې دوه نظامه دي، یو بخښنه غواړم، هلته خبرې روانې دي او دلته دغه طرحې دي، څه باید وشي؟ اوس خبره دا ده چې موږ داسې یوې ډلې سره په خبرو اخته یو چې دا د نظام او ولسواکي دا خو په ځای پرېږده چې موږ د هغه سره په دې خبرو کوو چې آیا دغه ښځه جنس دا د تعلیم او تحصیل حق لري که نه لري. هغه وایي چې نه، چې بلوغ ته ورسېده نور د کور کې کینی. موږ حتی د طبیعي او اساسي حقوقو په خاطر مجبوریت بخښنه غواړم، ستا مجبوریت هم همدا دی چې هغوی سره باید یو تعامل وکړي. تعامل وکړي څنګه لاره خو باید وي که نه، یوه لاره باید ورسره ووایي. بلې دې باندې به اوس لاړ. اوس خبره دا ده چې باید دوی سره هم دغه منطق وکارول شي. په باس کې دوی باید داسې کسان وي. زه دغه نظام مسله چې ما یاده کړه دا ډېره مهمه مسله ده. دوی په اسلامي حکومت او په اسلامي نظام باندې ټینګار کوي. دغه نه د سهیل شاهین نه پوښتنه وکړه، یو خبریال و چې دا تاسې چې د اسلامي نظام خبرې کوئ خو آیا دا موجوده حکومت اسلامي نه دی؟ خو وایي دوی ځان ته دیموکرات وایي. نو یعنی دوی ته دغه دیموکرات یا دیموکراسي یا ولسواکي بیخي یو کفري نظام غواړي. زه خو دا وایم چې دا خلیلزاد چې دا خلک دلته کېنوله، یو 3 ورځې به یو علمي سیمینار هم ورته نیولی وه، دا د ولسواکۍ به یې ورته تشریح کړې وی. دا د ساده شی نه دی. اوس که ته د دې نه تېرېږې، دوه ډوله نظامونه موږ لرو، یا ولسواک دي یا استبداد دي. خبره ده نوم چې په هر څه پک دی، که نه تېرېږي جنګ دوام لري. صحیح. نو څه به اوس به طالب ته به موږ دا وایو چې ستا مشکل څه دی؟ ته که طالب یو شي ته باید غاړه کیږدي، ته وایه چې د خلکو ارادې ته موږ تسلیم یو. نو خو اراده راځه په یوه لویه جرګه به موږ فیصله وکړو، ته یې طرحه وړاندې که دا خلک به راوغواړو چې ستا طرحه مني او که بل مني. دا بهترین شی دی. هر مشکل زه دا وایم چې هره ستونزه پیدا کېږي، دا دواړه لوري باید داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړي چې د ملت خلکو ته مراجعه وشي. مننه. په لاندو الفاظو کې آخري حل لاره څه ده؟ گزینه بهتر آقای عاطف، صحبت‌ها زیاد ماند، ما و شما سر رفتیم حاشیه، صحبت‌های دیگر داشتیم. امیدوار هستم که بتوان از بینندگان عزیز برداشت خوب داشته باشند، ولی تاکید ما بر این است که چگونه میتونیم امی ذلالت، وحشت و ده ها مشکل و چالشی که دامنگیر ما مردم افغانستان شده از در سطوح‌های مختلف و هیچگاه شما احمد محمود انجام ندادیم. خب این امی اشخاص افرادی کردن که در اصل قدرت است. من پیشنهاد میکنم هنوز هم وقت است، اگر میخواین در افغانستان یک صلح دوامدار و پایدار بیاید، هر دو طرف باید با اخلاص نیت داخل سیستم شود و حل خصوص آقای رئیس جمهور باید آقای عبدالله را صلاحیت بده و آقای عبدالله هم هر چیز زودتر باید تیم شورای عالی مصالحه را باید ترتیب کنند تا بتانیم دارای یک تیم قوی داخل مذاکرات شویم به خاطر بقا و عزت و افتخار افغانستان. حل لاره څه ده استاد؟ وبخښئ، خو که د حل لاره دلته سوله راغلې وه، د حل لاره خو نړۍ نه مرکه شوې ده، له موږ مرکه شوې ده. یو شی د ما غوښتنه دا ده چې دغه مختلف تفسیرونه دي، هر یو ځان ته د خپلو شخصي ګټو د ملت غوښتنه د یو اسلامي هیواد په اساس باندې دلته امنیت ده چې امنیت څنګه خو مثال څو لارې دي. امنیت خو چې جنګ پای ته ورسېږي امنیت مسله اشغال خبره یوه طرحه مثال ظهیر صاحب وایي چې دواړه د مراجعه وکړي ولس ته چې ولس کوم نظام مني هغه دی وشي که نه. یوه طرحه د لنډمهال حکومت طرحه ده، بله طرحه د شریکېدو ده چې طالبان باید خپل قوت ته په کتو، خپل نفوذ ته په کتو په دې حکومت کې برخه ولري. خدای دې وکړي چې 80% شي، خو برخه باید واخلي په دې حکومت کې. یوه حل لاره دا ده. کېدای شي نورې هم وي، دا طرحې چې وړاندې شوي دي. ستاسو نظر څه دی؟ اوس ځکه چې موږ په خبرو کې ناست یو چې کله تاسو پوهېږئ چې په ډېرو بنیادي مسلو که فلسفې ته لاړ شو، خو دا کیسه اوږدېږي. ګورئ که چېرته د حل لاره غواړي، اولینه موضوع اراده ده
اراده دلته د سولې ده. که چېرته اراده د قدرت غوښتنې د دواړو خواوې نو دلته سوله په که چېرته اراده وي نو دلته ډیره پیچلې مسله نه ده. دوی دغه کنفلیکټونه چې وایي چې یو جمهوري نظام غواړي، یو مثلا وایي چې زه امارتي نظام غواړم یا اسلامي غواړم. دغه د دواړو تفسیرونه یو کېدلی شي که چېرته په دې باندې کار وشي. اسلامي مشترک ده، نه د جمهوري پږدي نه د امارتي پږدي، همدغه د خلکو اسلامي حکومت نوم د پکې دي او هغه څه چې د اسلام غوښتنه ده هغه دې وکوي. نو دلته مسایل څه دي؟ مسایل را دي شي دغه د قطر هیواد دې هم پرېږدي، په قطر کې دې هم نه کښېني، همدغلته دې دغه دولت یو ساعه ورسره وپېژني طالبانو سره چې په دغه ساعه کې موږ حمله نه کوو، تاسو یې مه کوئ. اگر چې قدرت نه تجزیه کېږي په سیاسي لحاظ، په یو جغرافیه کې یو حاکمیت په سیاسي او حقوقي لحاظ باندې کولی شي چې تعمیل شي. موږ قدرت نشو تجزیه کولی، حاکمیت نشو، ځکه دا د دولت د خبرو لپاره بیا همدلته په افغانستان کې ځای جوړ شي، په افغانستان کې د سره کینی، دغه خلک له خلکو د مشورې واخلي، د افغانستان د آینده لپاره د فکر وکړي او دلته د یو نظام راوړي منځته دواړه خوا چې هم د ملت خوښوي پکې، هم د ور خوښوي، هم د ځوان، هم د احمد او هم د چې ټول که چېرته زه یو مسله دا اوس طالبان ورسېدل، راغلل په قدرت دلته ورسېدل، زه فکر نه کوم چې دوی دې په ټول افغانستان باندې حاکمیت وکړی شي. دې ته خو د دوی حد اقل فکر وکړي. داسې یو نظام چې ته مثلا 2-3 نفره لکه د افغانستان د مهرباني ابراهیمي دواړه سره مشورې ته کښېني، یو ځوان چې وژل کېږي، هر یو انعطاف وکړي تر څو انعطاف پرې وکړي. مسله د په الفاظو باندې نه پېچلې کوي، مسله د ماهیتي بحث ته د ښکته شي. په ماهیتي بحث کې موږ د اسلامي نظام غوښتنې. مننه مهرباني، مننه کوم ستاسو د 3 وارو نه بخښنه غواړم، نور وخت د خپرونې نه اجازه خبرې لږې اوږدې شوې په ډېرو مسلو کې. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ.